بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم تاسو ورور او تاسو ګورئ اکټیو ټي وي. نن مې تاسو د لپاره یو بل معلوماتي خوندوره او ډیره زبردسته ویډیو راوړې ده. په دې ویډیو کې به موږ دا خبره کوو چې په اسلام کې او په قران کې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه داسې شته او داسې صحیح ده او کنه ده. مفتی صاحب وایي چې داسې په یو ځای ویل دا نه صحیح ده او نه په قران کې شته. مفتی صاحب وایي چې تاسو وایي چې شیعاګانو د ځانه کلمه جوړه کړې ده، نو تاسو خو هم دا د ځانه کلمه جوړه کړې ده. دا خو نه په قران کې شته او نه په حدیث کې، د عقیدې والا په حدیث کې هم او نه دا په تورات زبور انجیل کې و. نور قیمتي خوندوري او معلوماتي خبرې به د مفتی محمد منیر شاکر صاحب نه اورو. د دې په باره کې راځي چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه محمد رسول الله ټکی سرا په یو ځای قران کې دا پروپاګاندا جوړه کوي چې مفتی صاحب کلمه نه مانی، چې شي نه مانی مفتی صاحب کلمه نه مانی. او تاسو ته خبره وکم، دا خبره خنن سبا چې څوک کوي هغه خو بس کافر کیږي. لا اله الا الله داسې کلمه ده چې په دې کې د سره د بل ذات او د شخصیت احتمال او امکان نشتا. لا اله الا الله او دا د شهادتین او حصہ ده، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا منګ چې وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا محمد رسول الله ور سره په یو ځای وایو. تاسو ته پته شته چې دا قران کې نشته؟ دا پته شته؟ الکه دا دړې سر خو خوځوي کړه، پته ده شته؟ لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه محمد رسول الله ټکی سرا په یو ځای قران کې په زور وای، دا قران کې په یو ځای نشته او هیڅ داسې حدیث کې هم نشته چې هغه حدیث د عقیدې وړي. دا کلمه چې دا کلمه طیبه دا صرف لا اله الا الله ده. محمد رسول الله ځان ته جز ده، لا اله الا الله ځان ته خبره ده، محمد رسول الله ځان ته خبره ده. او چې کله شهادتین وای بیا به په یو ځای وای، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دلته به رسول د الله سره یو ځای ذکر کوي ځکه چې په منځ کې واو او اشهدو شته. لا اله الا الله نه رستو نه واو شته نه شهادت شته، نو دې سره به په یو ځای محمد رسول الله چې دا موږ وایو دا قرآن کې نشته. خلک څه وایي؟ یاره شیعهګان کافر دي. هلکه څنګه کافر دي؟ مسلمان ورته موږ هم نه وایو. هلکه څنګه کافر دي؟ ځان نه کلمه جوړه کړې ده. څنګه یې جوړه کړې ده؟ لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله ووصی رسول الله وخلیفته بلا فصل. هلکه څه شی جوړ کړي دي؟ علی ولی الله ورپسې د ځان نه تړلی دی، ووصی رسول الله ځان نه تړلی دی، وخلیفته بلا فصل د ځان نه تړلی دی. نو تا خو محمد رسول الله د ځان نه ورسره تړلی دی. ستا کلمې کې هم د لا اله الا الله پسې فوراً محمد رسول الله قرآن کې نه دی راغلی، دا خو تا هم ځان نه تړلی دی. او اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله کې شته. چې کله د لا اله الا الله وی بیا به په همدغه ځای ودرېږي. او که ورپسې ته محمد رسول الله وی لکه د ټوله دنیا یې وی. مولانا منظور مینګل صاحب یو ځای کې دا خبره چېړلې ده، خو د یارې نه یې بیا نیمه پرېښې ده. په خبره پوهېږي؟ پوره یې نه ده کړې عاجز، ځکه چې تاسو نه خلک یریږي وایي به چې اوس کلمه هم نه مني. حالانکې کلمه څه شی ده؟ لا اله الا الله. کلمه صرف دقه ده. او دا خلک چې وایي چې دا اول لا اله الا الله
آدم صفی اللہ وا بیا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ بیا لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ بیا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ بیا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. دا کم ځای کې لیکلي؟ دا قرآن کې وښایه، تورات کې وښایه، انجیل کې وښایه، زبور کې وښایه. دا یې چېرته ما دا میډین مجوس، میډین ایران، هر چا په وخت کې دا وا خو ځان ته جز و. څه شی و؟ لا اله الا الله سره تړلې نه ده. ولې که لا اله الا الله پسې فوراً محمد رسول الله ووایي نو ترکیب غلطیږي د دې کلمې. بیا به دا معنی شي چې لا اله نشته لایق د عبادت الا حرف استثناء، لفظ الله با مبدل منه جوړوي، محمد رسول الله با ټوله جمله جوړه کی او دا با بیا چې کله په یو ځای کې دا با بیا بدل کې نو دې نه ډېره غلطه معنا راوځي. بیا به معنا دا شي چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی او هغه الله څوک دی؟ محمد دی. نو دې نه به وحدت الوجود جوړ شي. اوس پراپیګنډو والا خو ډېر دي، خو دا ځان له جز دی او دا ځان. قرآن کې چې کوم ځای کې ګوري لا اله الا الله به ذکر وي، بل ځای کې چې ګوري یوازې به محمد رسول الله ذکر وي. په یو ځای کې به ځکه چې کلمات طیبات صرف څومره ده؟ لا اله الا الله. ته په ایمان او زمونږ په امت کې لوی کمالونه ګډوډي شنې کړي دي که نه دي کړي؟ ته به لا نور خبرېږي. اوس دا پراپیګنډه جوړه کړه چې مفتی صاحب کلمه نه مانی. چې شی نه مانی؟ مفتی صاحب کلمه نه مانی.